نبی صاحب امام احمد بن حنبل صاحب ته فرمایي چې زما استاد علم کې امام احمد بن حنبل صاحب شاګرد او امام شافعي صاحب استاد نو هغه خوشاله دي چې استاد به کوم دینو زما کور ته راځي زبې چې کوم دی خدمت وکم زبې چې کوم دی هغه ته طعام تیار کوم هغه لپاره به کوم دینو خدمت او خوشیزونه راوړم دا خو د خوشاله او د فخر خبره ده نو امام شافعي صاحب چې کله رااله د امام احمد بن حنبل صاحب کور ته دا سي درون استقبال ول امام احمد بن حنبل صاحب وکړو دومره استقبالیه او کور ته راورسو چې کله هغه په دغه شپه باندې چې کوم دی د امام احمد بن حنبل صاحب په کور کې روټي وته امام احمد بن حنبل صاحب تیار کړو امام شافعي صاحب دومره د حد نه تجاوز چې کوم دی د روټي وخړه او د ماسخوتاني چې کوم دی زمون اکابر علما د سلفو کې ثابت دي چې هغه به د ماسخوتاني روټي کم خوړل ولې ځکه چې هغه به د شپې عبادتو طرف پاسیدل نو چې کله روټي کم او په سړي طرف پاسیدل چې کوم دی راسي اسانه او چې ډیره کې نو بیا چې کوم دی په بر بیډ باندې دي سر منځ تم به سړي شي پاسیدل نو د دې وجه نه چې کوم دی کوم روټي خوړل نو د امام احمد بن حنبل صاحب بچیو هغه چې کله امام شافعي صاحب ولې چې دومره ډیره روټي خوړل نو دا حیران شو چې دا څنګه مولا دي او څنګه چې کوم دی امام صاحب د دومره او لوی نومې دي او دومره چې کوم دی نو خلک عزت او احترام کوي او بیا هغه نه پس چې کوم دی نو بیا د دومره روټي مو خوړل نو امام احمد بن حنبل صاحب ته بچو چې دا سم چلنو هغه بس په خبره خاموش شو ایزه پریدا بیا د امام احمد بن حنبل صاحب بچو چې کوم دی مسعودانی جانماز او لوټه دا راوړل او د امام شافعي صاحب د کټ سر ته کې خو د کوم ځای کې سملاستو ځکه هغه ته پته و چې دا خو لوی علما دي د شپې را پاتې تهجد کوي دغه چې کوم دی شپې چې کوم دی عبادت کوي نو جانماز هم راوړو او لوټه هم ډک راوړو هغه مصرفه کې خوستله نو امام شافعي صاحب چې کوم دی په کم کټ باندې سملاستو چې سحر شو بیا را پاسې د بیا چې کوم دی مسجد ته لاړ نو هغه بچی رااله واپس هغه لوټه جانماز وړو ځکه چې هغه ول بیګاره وړي د شپې نو چې وی کتل هغه لوټه غشنډه کړه نو چې واپس کور ته لاړ امام احمد بن حنبل صاحب ته وی بابا جان دا څنګه ستا استاد دی دا څنګه لوی عالم دی دا څنګه امام شافعي صاحب په نوم باندې یادېږي نو خو د شپې تهجد هم نه دی کړی او بیګای چې کوم روټي خوړه هغه دوه ډېر روټي خوړلې و دا بس تهجد را پاسې دی دا څنګه عالم دی ګوره دا هغه ټیم ماشومان بچو ته وګوره چې کله بچپلار عالم دیندار او صالح دی بچي سوچ ته وګوره څنګه موږ دا ورته چې کوم دینو خلک دا معلومات کوي دا ساده ګول دی راوستنه او ټچ موبایل شته نو سره چې کوم دینو او وړو کې موبایل شته پس کویږم نه دا څه شي ها په فیسبوک او واتس اپ او ټیک ټاک باندې کوي هغه خلکو سوچ سودار ماشومان کوم سوچ هغه د تهجد د ټیمونو معلومات یې کو دا بچي او ماشوم دی ها نو چې کله امام احمد بن حنبل صاحب ته بچو دا خبرې وکړو هغه د امام شافعي صاحب ته پوښتنه چې استاد جی تاسو چې کوم دینو دا ولی بیګا چې کوم دی داسې روټي وخوړه د حد نه سیوا او بیا چې کوم دی د شپې تاسو دغه تم را پانسېدلې تهجد ته هم نشي پاسې چې کوم روټه تاسو رسما بچوډه کړوړې وغه سهار پورې ډکه بدل امام شافعي صاحب ورته سو وا دا وره امام شافعي صاحب ورته ویل چې بیګا ستاسو عام تکین اسم کنه او دا ما ډیر وخوړنو ما چرته داسې حلال خوراک نه ولیدل لکه بیګا چې مستا به کور کې ډیر زید حلال والی نه ډکو او بیا چې کوم دی وای ما سره ما ته یو څو داسې مسایل چې ما نو حل کړی پاغي باندې ما ډیر سوچونه فکرونه کړیو د چې بیګا ما سودانه څنګه د منځنه پس کټ کې سم لاستم سر مې اولګو نو اقا مسلو طرف ته مې سوچ لاړې او درد هغه مسلې یو ټیکوا یو حل کوا ورپسې بل حل کوا ورپسې بل حل کوا ورپسې بل حتی تر دې پورې چې زما ټول شپه شوګیر شولا او هغه سوونه مسائل مې حل کړو او بیا او د شوی نو او داس مې نو ما چې نو په اقا او داس باندې مې تهجد کړو به ستاسو سره چې کوم د جمعه ته سحر منځله لاړه دا وګوره دې ته وی امام دې ته وی حلال خوراک دا اصل وجه سوا وې د ستاد حلال خوراک وجه د حلال خوراک په وجه باندې چې کوم دې ماته د خوراک دا مسلې چې کوم دې اصل ما حل کړي او ټول شپه چې کوم دې نو زما سو ال چې کوم دې نو دغه تناسب او سوچ او فکر مې او دغه سوچ مې کو نو زه به ګډ ودر شم خوب دې برین خودم سلوانه مسلې مې حل کړي نو په هغه او داس باندې مې تهجد کړو په هغه او داس باندې چې کوم دې نو سو کړو د سحر مونږ کړو او چې بیګا مې ډیره خړلې ول ما ته پته ما چې وکړو دا ډیر حلال دغه حلال والی د وجه نه کوم دې نو سو شو ما ستا د حلال رزق د وجه نه دومره مسلې حل کړي حلال مال ډیر بهترین شی الله دې نصیب کړي بار